نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله نشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الاخره نزد له ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حمد ثناء للباقي والبقال يا الله جل جلاله عما نواله بقرآن عظيم پاک کو فرمائے کہ کم خلق کم انسانان چې د آخرت لپاره کټ کړي د آخرت لپاره جوړوالي کړي د آخرت لپاره تیاری کړي وهغه د آخرت کې هر شی شته چې کوم انسان حرث الدنيا غير الدنيا لا قال من في الدنيا لا قال في الدنيا كتاب المذكر الله يريد على رسوله القرآن وحديثه ده انسان رسم كامل لما يوشي نبات لما نشي واني نند اخبر رسول الله محمد المصطفى سرور كائنات صلى الله عليه وسلم دي شيء واني الله جل جلاله فقال فاكم من ذلك المعزز مفهوم وإنسان توكل إلا أن يعبدون ما تصد عبادته فلا فدا كره بيا ربنا بيا بنت آيات التراوس اللي تقول كم تشير الدنيا خالد توجهات زمير أو النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة کم احکامات چې تاسو څخه رسید هغه مې کړ بیا ورځ په قیامت تمام یو شی باندې او د خپل پیغمبر محمد مصطفی ته یو شی علماء کرام امام شفیق بلخی رحم الله خصوصا هغه وایي په دې مفهوم کې آیات کې الله جل جلاله دې شان د نن سبا د بندگانو او انسان ته واجب دی انسان دا وایي چې زه د الله بنده الله جل جلاله پیدا کړم بیرته و الله جل جلاله دستانه کېږم ورځم مګر دا انسانان د الله جل جلاله د بندګۍ خلاف کار روان کړي د الله جل جلاله د احکاماتو خلاف کار روان کړي دا انسان بدل خبره کې د الله جل جلاله سوا او الله جل جلاله څنګه وي کوم انسان چې وخت مالک وزن ته نوکر په یو کور په یو کارخانه په یو فکټري په یو ځای کې ولګي هغه انسان بیا د مالک تابعداري وکوي هر شی په وخت پر کوي هر شی پر ټیم پر کوي شنو نوکر ځان دوري دوري کې کله مالک ته د راځي په خپل وعده کې
چې کوم ځای ته د عبادت کوم نه شي دا رقم الله جل جلاله فرمایي الا ليعبدوا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا تاسو ما صرف د عبادت لپاره پیدا کړی هر انسان دا نه کی چې الله جل جلاله او په دغه باندې د رمضان چې فکر رحم الله اگر د آیات یو مفهوم دغه راځي شیخ صاحب دغه آیات کوم مفهوم دغه راځي چې انسان ټول دی وایي چې الله جل جلاله رازق دی الله جل جلاله انسان ته رزق ورکوي چې څومره په تقدیر کې فیصله انسان راولیکل کېږي همغه رزق به انسان اخلي د هغه نه بالا که دا انسان شپه ورځ مهنت وکړي هغه انسان به هغه نه بالا نشي اخیستلی که کوم رزق نه وي لیکلی هغه انسان ځان سره کې بیا نشي اخیستلی چې رزق یې لیکلی هغه انسان قرار باندې ناست وي هغه رزق ورته راځي بیا دغه انسانان هغه لفظ الله جل جلاله راضي دی دا کوم ځان ګمان جوړ کړي چې د الله جل جلاله د خدای کوم ځان په غفلت کې واچي 24 घंटे د دنیا په عبادت کې دغه افاق پروت وي الله جل جلاله او امام بخاری رحمه الله وايي چې دغه آیات دوه مفهوم ده دوه معنی درو بل امام بخاری رحمه الله فرمایي چې دریم الله جل جلاله چې انسانانو ته ویل چې من کان یرید الحسن عاجله نصیب چې کوم انسان د آخرت تیاری کې هغه انسان ته ورځ په قیامت په آخرت کې ډېر شان شته معنا نعمتونه شته جزا شته د هغه شی عوض شته کوم انسان چې د دنیا په مشغولیت کې ځان مصرف کړي هغه انسان ته یو شی نو بیا امام بخاری فرمایي وایي دا شی دا معنا ده چې هر انسان که هندو دی که مسلمان دی که سکھ دی که عیسائی دی چې که مذهبي کړي رسول سم د پیغمبر علیه السلام امت موږ تاسو دا وایي چې ورځ داسې ورځ به راځي چې موږ به مرو داسې ورځ به راځي چې د الله جل جلاله حضور ته به ځان حاضرو هر انسان دا اوس ایمان دی که نه دی چې ورځ به مړه کېږم د الله حضور ته به حاضر شم مګر دغه انسان بیا دومره په دنیا په غفلت کې پروت دی نو دغه د حاضر کېدو د حقیقي د ژوند تیاري و انسان په سوچ کې نشته ځان دا رقم اچولی دی دا رقم یې ځان اچولی دی چې ګرځه دا وایي راغله چې ورځ په قیامت به د الله جل جلاله حضور ته به ځان عام انسان هر مذهب پکې شامل شو چې هغه دا ورځ په قیامت به نو بیرته راځي کېږي حساب کتاب الله جل جلاله په قرآن عظیم پاک واضح کړو انسانان ته وویل چې من کان یرید حد الآخرة نزد له ومن کان یرید حد الدنیا نؤتي منها وما له في الآخرة چې کوم انسان ته ورځ په قیامت چې تیاری نه وکړي هغه انسان ته ورځ په قیامت د مشر یو شی نشته بس علماء کرام خصوصا مفسرین رحمه الله علیهم لیکي چې په دغه ذکر الله جل جلاله چې وایي چې ورځ په قیامت د انسان مشر یو شی نشته وایي دا انسانان که چیرې دغه انسان دا رقم کار کې ځان مشغوله کړی وي چې هغه منافقین وولي دا انسان به ورځ په قیامت د منافقینو په ټولۍ کې راپورته کېږي چې کوم انسان منافق په ټولۍ کې راپورته شي هغه الله جل جلاله په دربار کې د هغه یو جزا نشته د هغه صرف سزا چې کوم انسان دا رقم ګناهونو یا دا رقم افعال دا رقم پریشاني چې هغه د اسلام په خلاف وي په هغه کې ځان مشغوله کړي ورځ په قیامت بیا هغه دغه انسان به ورځ په قیامت په هغه ټولۍ کې راپورته کېږي چې په کوم دنیا کې چې له کومې ټولۍ سره د محبت بیا په دغه ځای کې بیا وایي مفسرین چې پیغمبر علیه السلام وایي المرء مع من احبه چې کوم انسان په دنیا کې په کومو خلکو سره خپله مینه محبت ساتي
له کومو خلکو سره خپل ناسته ولاړې ساتي یا له کومو خلکو رسم رواج په ځان کې راوړي ورځ په قیامت به هغه انسان له هغو خلکو سره پورته کېږي نو ځکه الله پاک وایي وما له من نصيب هغه انسان ورځ په قیامت کې موږ سره یوه جزا نشته صرف یې سزا صرف یې جهنم علما کرام فرمایي چې مسلمان سره د مسلمان په کور کې د مسلمان پلار د مسلمان مور زوجي هغه انسان ته فورا الله جل جلاله حکم او د نبی علیه السلام د رسالت په برکت باندې انسان په غوښ اذان نوم اسلامي نوم بیا هغه انسان بنیاد پر اسلام چې شو هغه انسان چې لوی شي وای بیا په دار کم خپلو کې دار کم خلق سره ناس ولاړ زیات کې له هغه انسان څخه د ځنګل هغه ماجه جوړ شي هغه مجف جوړ شي چې هغه يربوق وایي يربوق وهغه مجف وایي چې هغه غار دوه ځای سوري کوي غار دوه ځای سوري کوي ته په یو غار باندې د سنمه دي ته هغه غار باندې کا سبخان نه د بزان خپل غار بل ځای استل په هغه غار وځي وای د مسلمان هغه انسان چې هغه الله جل جلاله فرمایي وما له من نصيب هغه انسانان مسلمانان خصوصا د پیغمبر علیه السلام هغه هغه شی چې هغه ځان ته مسلمان وایي اسلامي احکامات یو مخکې شي مګر هغه انسان به د موږ په انسان پر کوي چې په ظاهر ټول دا وایي چې زه په اسلام کله پم مګر په حقیقت کې د موږ پر کوي یو غاړه اجر به استل به بل غاړه دغه مسلمانانو په ټولو کې اوسي ورځ په قیامت به له هغو کفارو له هغو ظالمانو له هغو جابرانو له هغو منافقینو له هغو خلکو سره به راوسېږي چې هغه الله جل جلاله جهنم واصل کړي دوستان الله جل جلاله په دغه آیات کې خدای څه وویل ټول اسلام مسلمانان چې ځان دار کم جوړ کاس چې خبره مې وځي ځان دار کم جوړ کاسا چې الله او حضور چې بیا زریږي بیا مې یو شی د الله په دربار کې پروت وي تر مسلمان رسوي حضرت پیغمبر علیه السلام په هغه باندې درود شریف ویل د دومره زیاتې فایدې دي دومره زیاتې فایدې د حسن بصري رحمه الله ته یوه ښځه ده رشید و حسن بصري رحمه الله ته ویلې چې زما لور اوس په ځوانۍ کې مړه شوله زه 24 ګنټې په غم سپېر پریشانه ما له داسې کلمې داسې وظیفې راوښیې چې هغه ووایم دا خپل لور ووینم په خوب مې نه لیدلې حسن بصري رحمه الله کلمات ورته وشویلې مخصنه رشید خپل لور په خوب ولیدله هغه په جهنم کې په هغه په عذابو کې ولا چې د رشید بیا آرام نو په دې په سکون نو چې زلاله حسن بصري رحمه الله دا حسن بصري رحمه الله د لوی اولاد زمانه ته سوي وغږ دا پریاو کې اسمان ورو دا کوم عذاب مبتلا بل ورځ امام حسن بصري رحمه الله دی ورشده په ډېر حسن ځای کې په ډېر شاسل ځای کې په ډېر حسن شکل باندې وحسن بصري رحمه الله تعالی امام حسن بصري رحمه الله فرمایي استاد و پیژندل امام صاحب ته فرمایي چې نه وای دا ځکه دا ایله نو پیژندل ولنا ودا جنت دی دا د جنت باغات دي او زه هغه انجلیم چې کوم مامور وته چې مخکې ته استاد مپریال کاټل امام حسن رحمه الله تعالی فرمایي چې سامور خو مال داسې وایي چې په خو بدلل والبالکل داسې سړی یو ملنګ وایي هغه زموږ پر ادراک کې لیدلی بیا یې درود شریف وویل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سب دا دوه کلمات ویلې بیا خدای پاک ته چې خدای پاک د دغه درود شریف کلمات ثواب او د ټول مردگانو تر ورسېد د الله په حضور کې صرف د دغه درود شریف په برکت باندې 1500 کسان موږ په ادراک کې جهنميان ورو دا الله د جهنم راوځي د جنت ونن الله جل جلاله مستاس د پیغمبر علیه السلام برکت باندې یو انسان د الله جل جلاله اصدار مجبور دی د الله جل جلاله کشف په درجو کې مخ روان دی دغه انسان بیا بل کوم
مزید په ژوند په زندګي په دنیا په دنیا د دنیا سره ژوند مگر انسان که دومره ځین لري هغه انسان درود شریف دی په مفهوم نبی علیه السلام وایي چې هغه انسان په ژوند کې برکت په کور کې برکت په خپل مردګانو پسې بخشاست یو لوی ولي الله زمانې انسان زما استاد هغه وویل چې کتاب یې بندولی بیا ومد المونس صاحب ته خیرات پیل کړو خیرات مې کړو ده ویل ما د ځان سره خیرات درود شریف ډېر وړی او تاسو ما شاګردان یې زما پر دې حق ډېر دی په ما پسې قطعا یو شی مه خیراتوئ که په ما پسې خیرات کوئ د درود شریف ثواب ټول خیرات ما سره دوستان رسولي د درود شریف کثرت دا هر انسان ته لازم دی چې انسان او د جمعې د ورځې ولکه علماء کرام او په حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ چې انسان درود شریف وایي دا د پیغمبر علیه السلام په خپله اوري الله جل جلاله فكان نسيبك ضاوع من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المحن واجعلنا منهم واخذل كفر واليهود والنصارى ومن أعلى اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم ثبت ديارهم يا السمع على الإسلام وسمعنا كل من فالكل من يقبل فضل وكيل إلهي سمنا على الإسلام وسمنا لجميع ولاد البركات مندي فالكل قبرنا قد جنة بارشو بارشو وبرجيو فالكل قبرنا راحتنا المسجد كي إلهي مجد ذكر حال من ذلك وحمنا خصوصي رحمة كي إلهي لا الدنيا تصيري ولله ذكر حال من رحمة كي مجد عايزان كريبان دوستان الدنيا تصيري إلهي فالكل من يقبل رحمة كلامك يا إلهي سمنا على الإسلام وسمنا ناراندي فقولوا كذي بهذه المجلس كذي فاسفتالون كذي كل الشفاء كاملة عاجلة دائما مستمرة وتبقى مسكة إلى السمع على الإسلام وسمنان لا تقول دقالة الشانين الذي تطلع عليك الشانين وخلفك وذكر الشريع حاجتون الذي ودقالة تقبل درباء قبول منظور الوقت تقبل درباء الرفراك إلهي سمع على الإسلام وسمنان صالح أولادون الذي ودقالة تقول ميك صالح أولادون مسكة أولادون الذي ودقالة نافرماني سر لكم هداية الصراط المستقيم والتوكيل يا إلهي ومستور استغفر يا رب الفكرة لسكين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. الله أكبر الله أكبر الله